پښتني ښځې دي ښه مضبوط پړونه یې ښکلې ویلي دي او ناستې روانې دي ماشاء الله او نور جنکې دي چې دیني ادارې نه را روانې دي په دې ګرمۍ کې ورته لاس پټوي د پردو سړو نه او نور جنکې هم را روانې دي چې صرف پوزه پټه کړې ده صرف پوزه چې دا سرو زرو ده یا د وایټ ګولډ ده یا ډایمنډ ده موتی ملغلره ده بس صرف هغه یې پټه کړې بس او موږ دا پښتني دي نه چې کوم ستاسو کلچر اسلام او کلچر د دې ځای دی نو سټایله چې خپلې لوریانې لګې دا صرف پوزه پې مه پټوئ صحیح پرده پې کوئ خفه کېږو به نه پیار محبت سره خبره کوم نرمۍ سره خبره کوم غصې سره نه کوم صحیح پرده او دا کار د پلار او د رور د ماما او د تره دی چې هغې د دې خبرې اهتمام وکړي ایک مصیبت یہ کہ پردہ نہیں ہے اور دوسری مصیبت یہ کہ جو پردہ ہے نا یہ پردہ ہی نہیں ہے لہذا پردہ ہے ہی نہیں دیتا سے انگلش کی دعوے مچے ویل پوزز مونږ جوړ کړی دي د پردې په نوم باندې ټاپ فحاشۍ روانې دي د پوزې دا پرده چې دا ختمه کړي چې تندې هم پکې ښکاري او نیم نینګي هم ښکاري او سترګې هم ښکاري دا بالکل پرده نه دی نه چې دا مخ نه پټوي نو ښه ده د دقې پردې نه مخ نه پټول ښه ده خفه کېږو ورنه داسې سترګې پټول چې لاره په نظر راځي بس دین علاوه چې دا موږ څه کوو دا اسے خدای پاک خفه کوو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو عورت اس طرح پردہ کرے جس کی طرف نامحرموں کی نظریں لپک جائیں وہ باپردہ عورت ہے لیکن پردہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ جہنم میں جلے گی امام غزالی رحمہ اللہ تنگ لباس چست گاؤن دا کارونه مګه صحیح د غیرت او د حیا نه ډکه پرده کوي او که نه کوئ نمبر 1 نقصان اللہ خفا و نبی علیہ السلام د شریعت مخالفت دریم پریشانی برازی گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے آؤ خپکی گو بنا اللہ دے منگتا سمجھ نصیب ہو کر دی اللہ دے منگا پوہے